بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مسلمانانو السلام علیکم. تاسو ته دا خبره ده معلومه ده چې زمونږ درس چونکې را روان دی د ښځې او د خاوند حقوق. نن په دې کې یو مضمون دی، ښځه او خاوند دواړه به یو بل د غم تسلي او ډاډګیرنه ورکوي، یعنی ښځه او خاوند دواړه به د یو بل غم خواري کوي او د یو بل به د غم او درد په وخت تسلي او ډاډګیرنه ورکوي. لکه کله چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې اولنۍ وحی نازله شوه او کور ته راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډیر غمجن او پریشان و. په یو اوږد حدیث کې راځي چې کله د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه یره لاړه، نو ام المؤمنین خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها ته فرمایي، زه خو په خپل ځان ویریدم. په دغه موقع ورته ام المؤمنین خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها تسلی او ډاډګیرنه ورکړه. ورته فرمایي، کلا والله ما یخزیک الله ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. دې ترجمه دا ده، ستاسو دا خیال صحیح نه دی، په الله قسم الله تعالی با هیڅ کله تعالی را رسوا نه کوي. یقینا تاسو خپل ولی پالی، د بینوا خلکو بوج اوچتوئ، د غریبانانو مرسته کوئ، د میلمنو میلمستیا کوئ، او په خلکو باندې چې کوم مصیبتونه راځي تاسو په هغې کې د خلکو مرسته کوئ، او د تسلی او ډاډګرۍ د پاره د خپل تره زوی ورقا بن نوفل خواته بوتلو چې هغه د نسوارو غټ عالمو. انجیل به د عبرانی نه عربي ته ترجمه کوو. د ډیر عمرو چې په آخره کې ړوند شوی و، خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وویل، د خپل وراره کیسه دې واوره. هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ټوله قصه واورېدله. بیا ورته وایي، دا خو هغه ناموس خیر پیغام راوړونکی ملک دی چې الله تعالی موسی علیه السلام ته هم رالیږلی و. ورقا بن نوفل هم تسلی او ډاډګیرنه ورکړه، لہذا چې خاوند باندې څه درد غم او تکلیف او پریشانی راشي، نو ښځه به والا تسلی ورکوي. دا موږ ته د خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها یو مثال ملویږي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم له ډاډګیرنه او تسلی ورکوله. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي، ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها ته دا خبر ورسېدو چې ام المؤمنین حفصه رضی الله انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها ته دا خبر ورسېدو
چې المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها ویل دي چې هغه صفیه د یهودي لور ده، نو هغه په جړا شو. نو نبی صلی الله علیه و سلم ورکړه ورغه او دې جړل. هغې ترې تپوس وکړو ولې جاړې؟ هغې ورته وویل حفصې رضی الله تعالی عنها ما ته ویلي دي چې ته د یهودي لور یې. نو نبی صلی الله علیه و سلم ورته وفرمایل یقینا ته خو د نبي یعنې موسی علیه السلام لور یې او ستا تره هارون علیه السلام هم نبي و، او یقینا ته خو د نبی صلی الله علیه و سلم بیبي یعنی خاندان ولیات کو، نو هغه په تا باندې پس شي سره فخر کوي. بیا یې حفصې رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې ای حفصې د الله نه ویریږه. دې حدیث کې لږ سوچ او فکر پکار دی چې محمد صلی الله علیه و سلم غونته لوی انسان خپلې بیبي لا تسلی او ډاډګیر نه ورکوي چې ته خفه کېږه ما، ستا خو پلار هم نبي و او تر دې هم نبي و او خاوند دې هم نبي دی. نو معلومه شوه چې ښځه او خاوند به د غم او درد په وخت یو بل لا تسلی او ډاډګیرنه ورکوي. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. د راتلونکي ویډیو دپاره تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.